دا بیمارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خواله راله او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته دعوت ورکو او دای وته فرمایل چې ای زما تر یا عمي قل لا اله الا الله کلمه اشهد لك بها عند الله دا کلمه وایا چې زستا د پاره د الله تعالی په دربار کې بیا گواهی کوم چې د ایمان راوړیو نو د خواته ابو جهل او عبد الله ابن ابي امیہ دا دوه کسان ناستو رؤوس الكفر دا سرداران د کفر نو هغه ته ویل یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب ابو طالب ته په اخر کې اوس د عبد المطلب د دین نه چې دینو مخ اړه دلته بوته نبی له صلوات والسلام دا دعوت ورکو چې کلمه ویوا زبدل گواہی کوم الته بوته هغه دا خبره کوله نو په اخره کې چې دینو هغه د کوم خبره وکړه قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على ملت عبد المطلب دا د بخاری شریف روایت چې اخیرانه خبره چې نبی له صلوات والسلام ته او د ابو جهل او د غرنګ عبد الله ابن امیہ ته دی ابو طالب وکړه نو هغه دا و چې زه د عبد المطلب په دین باندې مرم نو هغه په کفر باندې چې دین لاړ او نبی له صلوات والسلام انتهایی پریشان او دای او فرمایل اما والله لاستغفرن لك خبردار قسم په الله چې زبستا د پاره بخنه غواړم تر دې پوری مالم انها عنك سو پوری چې زه د دینه من کړی شوی نیم زبستا د پاره چې دینو بخنه غواړم د الله تعالی نو بیا آیاتونه رال د سورۃ التوبه آیت نمبر 113 چې پاغي کې الله تعالی فرمایي ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى د پیغمبر د پاره او د مؤمنانو د پاره د دې خبري اجازت نشته چې هغه د مشرکینو د پاره بخنه وغواړي ولو کانوا اولی قربا اگر کدا خپلوان ولی نه من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم چې کله دا پته ولګی چې دا دوزخی د په کفر باندې مړ شو نو د دینه پس پیغمبر لدا اختیار نشته او اجازه ته نشته چې هغه دغه د پاره د بخنه سوال وکړي نو د دینه معلومه شو چې ابو طالب هغه په کفر باندې مړو او دا د بخاری شریف روایت دی او د دې آیت په باره کې دا راځي چې داغه نرستو دا آیت امراله تسلی د پار چې پیغمبر استا په اختیار کې دا هدایت نشته او هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی چې چاله ور کوي علما کرام دلته نقطه ذکر کوي چې ابو طالب به همیشه دفاع کوله د نبی له صلوات و سلام نه او دا به ویلي چې کله به سخت رااله نو دفاع د اشعارم دا هغه چې دین مشتره مشهور دي فوالله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا قسم په الله دا خلق تا ته نشي در رسیدي تر دې پورې چې ما په خاورو کې دین خخ او بیا دام ویلو لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا کچرته د خلکو پیغور نه وي نو ما به دا کلمه ویلې او تا به زمندلې وي چې ما به په دې سره سخاوت کړې وي خدغه د مکی د جنکو او د هغه د زنانو د پیغور نه چې دین او هغه دا ویلي افضل النار على العار زور ورکومه په پیغور باندې پیغور نشم برداشت کوله نو نبی له صلوات و سلام نه چا د تاسو کو د الله پیغمبر ستای دومره دفاع کړي او څه فائدې ول ورکړه نو نبی له سلام او فرمایل او دا چې داغه د دې خپو د گیټو پورې به ووري داغه نه اخو بدته چې دین ور نه علامه سهیلی صاحب دا ذکر کوي وای دا سړی نور د سر نواله د خپو پورې دا د نبی له صلوات والسلام په دفاع کې کلک ولاړو خو صرف د خپې چې دینو دا په دین باندې نه وي په اسلام باندې نه وي نو په خپو د پاره به د چې دینو دا عذابي او بیا چې کله وفات کیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رااله نبی له سلام ته ویل د الله پیغمبر ان عمک الضال لقد مات ستاغه گمراه تر چې دین وفات شو نبی له سلام ته فرمایي چې لاړ شه دفن هغه دفن کو خدای ویل څنګه دفن کوم نبی اسلام ته فرمایل دفن کو چراله نبی اسلام ته فرمایل اغتسل غسل وک نو د دینه معلومه شو علماء کرام ذکر کوي چې کافر مشرک کله دفن کی نو دا غینه رسته بیا غسل کول چې نو سری مستحب دي د غرنګ علماء کرام ته دا مسله راایستل چې کافر دفن کول خول هغه جایز دي لکه څنګه چې حضرت علی رضی الله عنه خپل والد صاحب هغه چې دفن کړو دام ته پته ولګی دا چې کافر نه مسلمان میراث نشي وړي لکه حضرت علی او حضرت جعفر دی مسلمانانو او دی چې دینو د خپل پلار ابو طالب نه میراث نه دی وړي بلکې میراث د عقیل او طالب ته چې دینو ملاو شوی دی او هغه د وارثان جوړ شي بیا اگر چې روسته هغه مسلمان شي خو په دغه وخت کې دی مسلمانانو
بهر حال دلته الله تعالی فرمای انک لا تهدی من احببت